الرحمن الرحیم السلام علیکم کرام کتن کو زم محمد صدیق او دی وخت کې د 4 صدی پلانک سپورټ سټیډیم کې موجود یم چې په هغې کې باچا خان ګولډ کپ ټورنمنټ شروع شو. د داسې ټورنمنټ چې د 1989 نه دا ټورنمنټ هر کال کېږي چې د دې ابتدا باچا خان بابا په خپله باندې کړې ده او د دې پلانک سپورټ سټیډیم د هغوی د ابتدا کړې وه او دا ټورنمنټ شروع شو. په دې کې د ټول ډسټرکټ 4 صدی ټیمونو برخه اخیستې، د ټول ټیمونه په دې کې لوبېږي. د لوبغاړو سره به هم خبرې کوو، خو تاسو ته دا خبره هم واضحه کړم چې د دې ټورنمنټ په وجه باندې دلته څومره کلاړیان ګیم کړی دی، په دې باندې هغوی ډېر زیات مخکې تللي دي، په څومره انډر 19 ته تللي دي یا انټرنیشنل ګیم ته چې کوم کسان تللي دي، داسې نور چمپیون ټراپو ته تللي دي، بلکل د دې ځای نه تللي دي. د دې ځای نه هغوی ته دا یو پلیټ فارم میلاو شوی د باچا خان بابا طرف نه او دا ټورنمنټ هر کال کېږي. او دا یو خاص خبره یو بلکل پری وي، بل هغوی ته انعامات څومره سپورټس والا دي کلاړیان دي، هغوی ته انعامات هم میلاویږي او د هغې نه علاوه هغوی ته نور هم سهولت او داسې یو پلیټ فارم ورکوي چې دلته کوم کسان کلاړیان گیم وکړي نو هغوی ته مخکې تلو بیا یو ډېر ښه چانس دی. کلاړیانو سره هم خبرې کوو، سپورټس افیسر تحسین الله صاحب هغوی سره هم خبرې کوو، نور څومره میلمانه دلته کې راغلي هغوی سره هم خبرې کوو او د سپورټس حوالې سره دې معلومات ترسره کوو. بلکل جی دې وخت کې اجمل خان اپوزیشن لیډر سابقه هغوی سره هم ولاړ یو. تپوس چې کوو د باچا خان کپ د 1989 نه سټارټ دی، هر کال دا کېږي. د دې حوالې سره څه ویل غواړئ، څه تاثرات لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو وی دا د 1989 نه دا باچا خان بابا ورلد کپ چې دی هغه جاری دی. نو زه به دوی ویم چې دا څوک کوي او د کوم ارګنایزرز دي، نو زه ماته په هغوی باندې فخر حاصل دی چې دا خلک دي او دوی له خدای پاک دا وس ورکړی دی چې د خپل یو لیجنډ، د یو مشر، د یو مجاهد بابا صاحب، د باچا خان بابا صاحب په نوم باندې دا د یو میشن روان کړی دی او هر کال دا ورلد کپ هغه دلته کوي او هغې دلته شعور خلکو ته ورکوي چیرې د باچا خان بابا څه کردار په سوسایټۍ کې هغه د معاشرې دپاره او د پښتون د نسل دپاره هغه څه قربانۍ ورکړې وې، څه محنت یې کړو او څه کاوشونه یې کړو. نو نن موږ ته هغه شي دی ریمایند کوي او دا یو ډېر ښه خبره ده چې دغه شان نور ساتي هر یو سیګمنټ باندې د باچا خان بابا په نوم وشي، ولې چې دا زمونږ هغه مشران دي چې پښتون ته شعور ورکړی. بلکل جی ډسټرکټ سپورټس افیسر تحسین الله صاحب سره ولاړ یو، چونکې دې باره کې به زه دا ووایم چې کله د باچا خان بابا په 1989 کې کله د دې ټورنمنټ او د دې افتتاح کېده نو هم په دې موقع دوی موجود وو او نن هم په 2019 چې کله سټارټ دی تقریبا 30 سال وشو د دې ټورنمنټ چې دا سټارټ دی. زما په خیال دا به ته دوی وایي چې کله دا سویم ټورنمنټ سټارټ دی دې حوالې سره دوی سره خبرې کوو. دا ته وایي چې تاسو په سټارټ کې وایي چې کله د ټورنمنټ سټارټینګ کېده اوس هم یې څه تاثرات لري، څومره میچونه په دې کې ټورنمنټ کې وشو، څومره ټورنمنټونه ارګنایز شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه شکریه ادا کوم د ارګنایزینګ کمیټي او د پریس او میډیا چې هغوی راغلل او د ټورنمنټ له دلته کوریج ورکوي. ورسره دلته دې ځای نه مطلب دا لکه زاړه پلیران هم راغلي دي چې مطلب دا لکه په دې ټورنمنټ کې د 89 نه واخله دا اوس د 22 ټورنمنټ کېږي. په دې سفر کې چې کوم دی نو هغوی موجود وو، نو زه هغوی شکریه ادا کوم چې هغوی خپل ټایم وخت د لرې نه زموږ پکې یو ملګري چې کوم دی نو بهر ملک نه راغلی، کینیډا نه راغلی، دلته موجود دی. څنګه چې تاسو معلومه ده نن چې کوم ټورنمنټ افتتاح شوه د باچا خان بابا ټورنمنټ دا چې کوم دی نو دا ډسټرکټ ګورنمنټ لګیا دی او دې د فنډینګ کوي او د انشاءالله الرحمن زموږ هم دا کوشش دی چې د مخکې نه دا په ښه طریقه باندې وشي. او څنګه چې ما تاسو ته وویل دا ټورنمنټ چې کوم دی نو په 89 کې شروع او دا کال دا مسلسل چې کوم دی نو هر کال دا ټورنمنټ شوی دی او دغسې به انشاءالله جاری وي. نور سپورټس مین زیات کلاریانو په څه ویل غواړئ؟ زیات خلک ګیم نه کوي، یو خبل خوا ګرځي
سر غواړي هغوی ته یو پلیټ فارم هم نه میلاویږي داسې ګراونډونه هم نشته دې مت کې تاسو څومره کار کړی شکر الحمدلله د ګراوند نو خبره خو نن سبا زما په خیال نشته ځکه چې کوم ګورنمنټ راغلی دی هغوی چې کوم 15 کاله تېر کړل په هغې کې دوی د 100 ګراوندونو وعده کړې وه او 100 ګراوندونه چې کوم دی نو هغه دغه شو اوس د 1000 ګراوندونو خبره ده انشاءالله رحمان زه به دا وایم چې په 400 کې چې کوم دی نو دې وخت کې 15 ګراوندونه دي او دا 15 ګراوندونه چې کوم دي نو زه به دا ویل چې د اتوار په ورځ هم پکې چوټي نشته لګیا دي د پړانګو ګراوند دی زموږ دا کوم سټیډیم چې کوم دی نو یو ټورنمنټ ختمېږي بل شروع کېږي ورسره پکې خلک باسکټبال والیبال دا ګیمونه هم کوي ورسره چې کوم دی نو په شب قدر کې زموږ ګراوند دی هلته فوټبال میچونه هم شروع دي د کرکټ ټورنمنټ هم شروع دی ورسره چې کوم دی نو د تنګي ګراوند دی هلته د فوټبال او د کرکټ ټورنمنټ چې کوم دی نو زما په خیال 2 میاشتونه شروع دي او مسلسل شروع دي ورسره چې کوم دی نو زموږ په عمرزو کې چې کوم ګراوند دی په هغې کې خلک لګیا دي د فوټبال او د کرکټ ورسره زه د جنید خان چې کوم زموږ ډایرکټر جنرال سپورټس دی د هغه تعریف یا هغه باره کې خبره کول نه کول چې کوم دی نو زه لکه ډېر دغه ګڼم ځکه چې هغوی لګیا دي د هغوی په کوششونو چې کوم دی نو زما په خیال په سرحد کې چې کوم دی نو داسې یو ګراوند پاتې نه شو چې هلته رولر ونه رسېده هلته داسې کار چې کوم لګیا دي د فوټبال چېرته چې فوټبال کېږي د فوټبال پولونه ورسېدل چېرته چې والیبال کېږي د والیبال پولونه ورسېدل او ورسره هغوی لګیا دي انشاءالله رحمان اوس یو ډېر یو میګا ایونټ چې کوم دی نو شروع کېږي مخکې چې کوم دی نو 23 گیمز چې کوم دی نو د ډسټرکټ په لیول باندې وو چې کوم مطلب ډسټرکټ وو هغوی پکې پارټیسپیشن کول اوس لګیا دي دا چې کوم دی نو دا سلسله نور هم وسیع کړه او را روان انډر 23 گیمز چې کوم دی هغه تحصیل په لیول باندې منعقد کېږي دا ټول چې کوم دی خاص کر محمود خان صاحب چې کوم دی نو په خپل منسټر سپورټس پاتې شو د هغوی چې کوم دی نو ذاتي دلچسپي ده ورسره چې کوم دی نو عاطف خان کوم چې سینیئر منسټر دی او زموږ سپورټس منسټر دی هغوی هم چې کوم دی نو لګیا دي او د وړو خبرو چې کوم دی نو هغوی خیال ساتي او لګیا دي سپورټس چې کوم دی نو دا خبره زما په خیال اوس نشته چې ګراوند نشته او کومه سپورټس پالیسي چې را روانه ده په هغې کې چې کوم دی نو زما په خیال په پاکستان کې چې کوم دی نو پاکستان سپورټ بورډ والا او نورې صوبې هم چې کوم دی نو زموږ د سپورټس پالیسۍ چې کوم دی هغوی لګیا دي او د هغې مطلب دا لکه هغه نقل به ورته وایم چې هغه کوي او لګیا دي نو په هغې کې چې کوم دی نو کومه سپورټس پالیسي چې زموږ جوړه شوه نو په هغې کې د ګیمز چې کوم دی نو د پرایمري سکول نه سټارټ دی کوم نوجوانان چې گیم نه کوي هغوی ته څه میسیج ورکوي نو زه دا وایم چې ټول نوجوانانو له پکار دي چې ټیک دی ما مطلب دا زه به دا وایم چې موبایل او انټرنیټ چې کوم دی نو نن سبا ټول نوی نسل لا کړی دی ورسره چې کوم دی نو منشیات د آیس دا هم راغلي دي خو زما دې ټول درخواست دی چې راځئ د ګراوندونو دروازې د هر چا لپاره کولو دي او خپل وخت چې کوم دی نو مازدیګرې په ګراوندونو کې تېروئ یو مثبت سرګرمۍ چې کوم دی نو دا ستاسو لپاره دي او لګیا دي حکومت ما تاسو ویل چې په هر لحاظ باندې زه به دا وایم چې کوم پلیس چې کوم دي هغوی ښه پرفارمنس کړي دي هغوی ته چې کوم دی نو لګیا دي سکالرشپ ورته هم میلاویږي बिल्कुल जी त चासदी प्लांग स्पोर्ट्स स्टेडियम چې 30 साल په هغوی هم گیم کړی دی او نن سبا د ملک نه بهر دی او بیا هم د باچاهان بابا ټورنمنټ لدی ځان را رسول دی کیونکه د 89 نه سٹارټ تاسو ته ما بار ویلي دي نن د نن روزه پورې د 2019 چې کوم چلیږي دا ټورنمنټ سٹارټ دی دوی هم په ټورنمنټ کې ډېر زیات لوبېدلي دي گیم یې کړی دی دوی خو تاسوات هم معلوم دا دوی چې څه تاسوات لري انډر 89 نه دا ټورنمنټ سٹارټ دی نن وخت په ټورنمنټ چلیږي تاسو کې لوبېدلي هم یې څه تاسوات لري بسم الله الرحمن الرحیم ګولې منګه دا ټورنمنټ په 1989 کې شروع کړو زمونږ ډېر ښه خبرګریو اوس خو څه پکشتا څه نشته خو دا ټورنمنټ منګه د چارسدي کالج ګراوند نه شروع کړو اوس تانوي یو بل ګراوند جوړ شو دلته او په دې کې منګه ډېر لوی ډېر همت هم کړو او ډېر منډه ترړې مواله چې دا ټورنمنټ منګ کامیاب کو د دې لومبي ټورنمنټ کې هم په کرکټ کې هم لوبه مو کوله هغه وخت کې او اوس چې کوم دینو دا ټورنمنټ چې کله شروع دینو ماته محفوظ د دې باقاعده انویټیشن راکړ چې یاره دې ټورنمنټ ته راشه دا به یو ډېر ښه دغه وي که ته رالې نو ما ډېر کوششونو باوجود ما خپل کوشش وکړ چې یاره زه دې ټورنمنټ ته راشم او د دې د افتتاحي میچ کې دلته راشم او شامل شم باچاهان ګولډ کپ مونږ سره داسې تعلق ساتي چې د کله نه مونږ کرکټ شروع کړی دی
او دا پسې به ووایم چې دا زمونږ هغه بیسک کرکټ چې کوم و نو هغه هم د باچا خان ګولډ کپ نه شروع شوی دی ځکه چې دا د 1989 نه شروع دی او زمونږ کرکټ چې کوم دی نو 2004-05 نه شروع شوی دی نو دې موږ له یو ډېر ښه بنیاد راکړی دی. Bajahan World Cup is an amazing victory. دا زه ارګنایز کوم د 1989 نه او دا ټورنمنټ چې دی دا د پارټي د حکم مطابق او باچاهان ته پیرزونې او را روان چې کوم د مونږ کلاړیان دي هغوی د ښودنې لپاره مونږ د هر کال زه ارګنایز کوم او د کې وقتاً په وقتاً لکه البته ته وایم چې دې ته په لومړي ځل باندې خان عبدالولي خان راغلی بیګم نسیم ولي خان راغلی اسفندیار خان راغلی ایمل خان راغلی دې نه علاوه موږ د ابتدا په داسې خلکو کړی دی چې هغه د چا په خیال او ګمان کې نو هغه په 1989 کې موږ ابتدا کړی په جنډو بابا چې هغه به باچا خان ولي خان په ټاکنه کې ګرځو نه علاوه موږ په پېښور کې چې کله دا کړی نو د ابتدا موږ په غازي بابا کړی ده چې هغه هم لکه دې وخت کې بلکې هغه وخت کې هم د خلکو نه روکو بالکل جی دې وخت کې هغه پلیئر سره ولاړو کم پلیئر چې د دې ټورنمنټ د باچا خان کم ټورنمنټ دی د دې په سټارټ کې کم او کم کھلاړي په هغه ټیم کې دوی هم گیم کړی واجد علي دوی هغه ټیم کې تاسو گیم کړی دی 89 کې او اوس هم گیم کوي نو به خو راته وایي چې ایج هم څومره دی زما تقریبا 48-49 ته لاړو او دا ما د 18 سال هم زه چې ما پیله ټورنمنټ دی کې کړو باچا خان ګولډ کپ کې او د هغې نه پس د تر نن چې کوم 22 وه باچا خان ګولډ کپ دی په 2019 کې کېږي نو زه مخه شان پلیر لوبېږم او دې کې ما ډېرې هلې ځلې کړي دي دې ټورنمنټ کې ځکه زه محفوظ دغه وخت سره موږ یو ځای او یو ځای ګیم هم کړی دی نو دا ټورنمنټ لپاره چې زما څونه هلې ځلې دي محفوظ ته پته ده ډېر ښکلی ټورنمنټ دی او خدای دې وکړي چې دا ټول خلک داسې کوي چې د داسې خلکو په نومونو باندې چې هر یو مشري په هغې باندې کوي او په ښه طریقې سره دغه شان وکړي دا راته ووایه چې څنګه چې ستاسو ایج هم دومره دی ماشاءالله په 89 کې چې تاسو کم تصویر دی هغه هم دی دوی د زه وښیم او اوسنی اوس تاسو وګورئ بالکل چې چینجنګ نشته زما په خیال تاسو چې کوم همزولي ګیم نه کوي هغوی خو به بوډاګان وي بالکل بوډاګان دي په هغې کې څوک هم لوبه نه کوي یوازې زه لګیا یم دا محفوظ لګیا دی او بل زموږ یو ملګري دی او دوه هغې لګیا دي ولې چې موږ تر نن ورځې پورې خپل فټنس نه دی پرېښي موږ خپل فټنس ما جاري ساتلی دی خپلو وړو سره اکیډمۍ کې خپلې منډې ترنډې وامه د هغې د وجې زما فټنس برابر دی بالکل جی دا به زه ووایم څنګه چې تاسو د واجد علي صاحب دوی خبرې واورېدلې چونکې دا هغه اولډ از ګولډ دی دوی نن هم گیم کوي او 89 کې هم دوی چې کوم گیم کړی دی هغه یو ښه پرفارمنس او نن هم ډېر زیات ښکلی گیم کوي او دا یو پیغام هم دی نوجوانانو ته خصوصا ورکوي چې چونکې د دوی تېر شوي او اوسني چې تاسو وګورئ دوی کې بالکل هغه چینجنګ دوی کې نه وي راغلی ایج چې که عام کس دوی ته وګوري نو بالکل هغه به دومره توقع نشي ساتلی چې دوی دومره ایج دي نو دې هر څه شاته چې دي هغه صرف فټنس دی فټنس برقرار ساتل پکار دي او خپل ګیمونو کې حصہ اخیستل پکار دي او دغه قسمه ګیمونه کول پکار دي